أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا أمة واحدة قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي وفي رواية أحمد وأبي داود عن معاوية 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. دا حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نقل کړی دی. دی وی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما امت چې دی نو هغې باندې به یو حالت راځي چې دا به د بني اسرائیلو سره یو شان کي. یو دور به داسې راځي چې په هغې دور کې به زما د امت هوبهو د بني اسرائیلو په شان ناشکره شي. او دا بني اسرائیل د خپل دین په معاملاتو کې 72 فرقې جوړې شوې کوم چې یهودو د هغې متعلق راځي 1 او عیسایان چې پسې رال نو بیا 72 شو. 72 فرقې په بني اسرائیلو کې جوړې شوې او هر یوې به ځان په حق ګڼه او نورو ته به ناحقه ویل. خو زما امت چې کله راشي نو زما په امت کې به په هغې یوه د پاسه شي دا به 73 شي. یعنی د بني اسرائیلو نه به هم په د بدعملو کې یوه درجه اوچت شي. څنګه چې سپلۍ او بله سپلۍ د یو بد انسان دواړه سپلۍ یو شان دي هوبهو خیخ پې او ګچې پې دغه شانې د بني اسرائیل او د ما امت دا به هم د دې دواړو سپلو یعنې د جوړه سپلو د ناب برابر یو بل سره یو شان شي. دومره به یو شان شي چې بني اسرائیلو کم غلط کارونه کړي هغه ټول غلط کارونه به د ما په امت کې هم شروع شي. حتی چې په بني اسرائیلو کې دا یو عمل راغلی چې د خپل مور سره نکاح کول ورته دا اجازت او جایز وګڼي. که داسې په بني اسرائیلو کې څوک تیر شوی نو زما په امت کې به هم داسې خلک پیدا شي چې هغې به د مور سره نکاح کول چې دي نو دا به جایز ګڼي. نو دا به تقریبا 73 قسمه خلک به ترې جوړ شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما امت 73 ډلې شي نو زما په دې امت کې هم دا 72 ډلې به په ناحقه باندې په ناجیزه باندې وي. نو چې په ناجایزه دي نو کلهم فی النار دا 72 ټول خلک چې دي دا به په اور ته ځي اور ته الا واحدة سوا د یوې نه هغه یوه ډله به کامیاب وي. نو ملګرو دې تپوس وکړو چې د الله پیغمبر دا کامیاب ډله پکې کومه یوه ده چې دا نور به جهنم ته ځي او دا یو به پکې چې کوم دی نو جنتي. ورپسې وروسته بل روایت نقل کړی شوی دی چې په هغې کې راځي چې یوه به پکې په جنت کې بر صرف ذکر شو الا واحدة دا یوه به جهنم ته نه ځي. په دې بل روایت کې راځي چې فی الجنت یعنی دا یوه ډله به جنت ته ځي.
نو چې ملګرو دې تاسو کو چې د الله پیغمبر د جنت ته به کوم ډله ځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله لړن جواب ورکو ما انا علیه و اصحابی هغه خلق به زما په امت کې جنت ته دي چې هغه زما په لار رواني او زما د صحابه کرامو زما د ملګرو په تور طریقې باندې رواني معلومه دا شوا چې ما انا علیه و اصحابی څوک دي نو دا هغه خلق دی چې هغه د قران حدیث دا غي پرنا کې د خپل ژوند لپاره راهنما اصول جوړي د خپل خخ مطابق د خپل فائدې او مفاد مطابق نه ګوري بلکې دې ته ګوري چې قران کې الله تعالی سے ویلي حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم سے ویلي او دا غي تشریح اهل حق مونږ ته څنګه کړی نو پاغه باندې عمل کوي دا دریویا یا دواویا یا یوویا چې په بنی اسرائیلو کې اول يهود دي یو او یا قسمه فکرونو وال خلق ورپکیو او په عیسایانو کې بیا دواویا شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت متعلق هغه فرمایل چې دریویا وپکې جوړي دا بسنګ ډلی دا په پالټي ک پالټي نو پالټي هیواده په پاکستان کې د سلو نډيري نه دا په پالټو والا نه دینه مراد پالټو والا نه دي نه ته قومونو والا دي بلکې د دینه مراد دو او یا قسم نظریات او فکر لرونکي خلق دي مثلا په خوا زمانه کې څه فکرونه تیر شوي دي جبریه به وته ویل قدریه به وته ویل معتزله به ورته ویل نو دا هغه او بیا یو ځان له بلا قسمونو کې چې راجمه کې کتابونه پاغه باندې لیکل شوي دي الملل والنحل په نوم باندې تشنور کتابونه کې لیکل شوي دي نو دا دواویا یا دریویا قسمه فکر به د خلکو پیدا شي څوک بوې دا جایز دي دا ناجایز دي دا جایز دي دا ناجایز دي یو به جایز غني بل به ناجایز غني نو په دې کې کامیاب سره او د الله تعالی د پیغمبر د خوشخبری مطابق فلاح مندون کې سره هغه ده چې هغه کده د فکر ارسي خو چې دې ته غاړه بستي چې الله په قران کې سویلی بس دقه زمونږ د پاره دي نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقه څنګه کړې و بس دغه زمونږ د پر راهنما اصول د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب یعنی اهل حق چې کوم دي هغه د دې تشریح څنګه کړې دا څنګه به عمل کړی دی نو د هغې د عملي کولو هغه انداز چې کله معلوم شي بس دقه خلک چې دا به کامیابي او دا به د جهنم د اور نه بچي جنت ته به ځي نو موږ تاسو له په دې حدیث کې یو سبق دی هغه دا د حدیث کې زمونږ استاد د لپاره سبق دا دی چې موږ په خپل معاملاتو کې دې ته نه ګوري چې زمونږ خام سوی زمونږ ډله سوی زمونږ پارټي سوی زمونږ رونه سوی زمونږ پایده پس کې دا زما خوښ څوک دی زما بدی څوک دی دې ته به نه ګورو دې ته به ګورو چې په دې معاملې کې چې دا کم کار د کوم په دې کې د الله څه حکم دی د الله د نبی په کې څه طریقه وه نو که په موږ کې دا خوی پیدا شو په کم سړي کې چې هغه په هر معاملې کې د الله حکم ته کتل د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې ته کتل د دې مطلب دا دی چې دا کامیاب دی او کړه دې په دې باندې مفادات ته کتل خوښي ته کتل د چا سره محبت او د غې اظهار کا او د چا سره نفرت او د غې د قار کول او د غې د سجلو د پاره خپل سرګرمیانه منظم کولې نو كلهم فی النار دا ټول ور کی او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ورپسې حدیث کې فرمایي حضرت انس حضرت عبداللہ ابن عمر د دې حدیث راوی دی چې ګوره داسې دور به راشي چې په هغې کې به دا زغه دومره ډېر راضي ده ګمراهیانې او د بدعملیانې به دومره ډېرې چې خلک به دونه بېلاري تاسو ګورئ نه په دې وخت کې هم دغه شانې خلکو ته چې ته ټیک خبره کې هغه وایي صحیح خبره دې وکړه خو بیا رواني په بله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خواهشات او تابعداري به د خلکو دومره ډېره شي چې دا پر امت کې وړوکي او غټ او نارینه او زنانه او هر چاته به یو شان لګي وړو کې به هم دغه غم او لویو کې به هم او زنانه به هم په دغه رنځ اخته او نارینه به هم په دغه رنځ اخته رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال ورکړي وایي څنګه چې لیونی سپی سړی وچی شي نو د لیوني سپي دغه زار چې دي دا د انسان په دې بدن کې هر ځای ته رسي هر ځای ته حتی دا چې په هر رګ کې بیا د لیوني سپي هغه زار چلیدلی او هر بند ته هغه زار رسیدلی
نو مارچی چلے سړی ټول په ټوله باندې د سر نه والا د خپو پورې هغه د سپي په شانې غاپي او په تکلیف کې نو دغه شانې دا امت مسلمه چې دا به د خلکو د خواهشاتو د وجې نه د خلکو د خپل خوښۍ په بنیاد باندې په دونه رنځونو کې مبتلا شي نو په دې رنځونو نه د بچ کېدو واحد لار دا هغه ده چې سړی په هر معاملې کې د الله حکم او د نبی صلی الله علیه و آله وسلم طریقه زده کوي او په هغې باندې عمل کوي الله یې د عمل توفیق راکړي الفاظ د کولو خواري پکې وکړي وعن عبد الله ابن عمرو د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لیأتین راضی بخامخ علی امتی زما په امت یو دور کما څنګه چې اتا راغلی و علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیلو باندې حذو النعل بالنعل په شانتې د یو شان کېدو د یوې څپلۍ د بلې سره جوړه چې کوم حتی تر دې انکان کچرتۍ منهم په دې امت کې من داسې سړی اتا چې هغه راغلی امه خپلې مور ته نکاح یې ورسره کړي علانیتن خپړاګه لکان وی بدا پی امتی دا کار به د ما په امت کې خلک وکړي من هغه سړی یصنعو چې وکړي ذلک دقه شان و ان بني اسرائیل او بني اسرائیل چې وو تفرقت هغې ډلې شوي والا 72 ملتن په 72 ډلو کې وتفترقو او ډلې کېږي به امتي د ما امت علی 73 په 3 او اویاو ملتن ملتونو باندې كلهم في النار دا ټول به ورته دي الا واحد ملتن واحدتن سوا د یو ملتنا دی ویړل نه قالو نو ملګرو ته من هيا هغه څوک دي چې هغه به بچي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر قال نو پیغمبر علیہ السلام ته وی ما انا علیه واصحابي اغا چې ز په کملار روان یم او زما ملګری په کملار روان دي هغه په دې لار روان رواه الترمذی دا حدیث ترمذی نقل کړی دی او فی روایت احمد او د احمد پر روایت کې دي دي او د ابو داود چې عن معاویه 72 فی النار دوا ویا بپور کی و واحد فی الجنه او د یو به جنت دی وهي الجماعه او دقه جماعت وی وانه سيخرج او بشک روزی و فی امتی زما په امت کې اقوام دس قومونه تتجارا چې چلیږي با بهم پدوی کی تلک الاهواء دا خواهشات کما څنګه چې یتجارا چلیږي الکلبو زار د لیونی سپي بصاحبه پاغ لیونی چې چلی سړی کې لا يبقى پاتې نشي منه ددنا عرق نا رگ ولا مفصل او نجکم دے بن الا دخله مگر دا دار غیتا نودی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين برحمتك يا أرحم